وعن عمرو بن ميمون الأودي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث مبارک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سړی ته نصیحت کو، الله تبارک و تعالی پیغمبر هغه سړی ته دا خبر وکړه اغتنم خمسا قبل خمس، پنځه څیزونه چې کوم دی دا خپل ځان دپاره له غنیمت وګڼه د پنځو څیزونو نه مخکې. هغې کې پهله نمبر باندې نبي علیه السلام فرمایي شبابک قبل حرمک، ځواني چې دا د ځان له غنیمت وګڼه د بوډاوالي نه مخکې. او په دویم نمبر باندې وصحتک قبل سقمک، روغ صحت چې کوم دی دا غنیمت وګڼه مخکې د دې نه چې پتا بیماری راشي. او دریم نمبر باندې وغناک قبل فقرک، مالداری غنیمت وګڼه مخکې د دې نه پتا غریبی راشي. او په څلورم نمبر باندې وفراغک قبل شغلک، فراغت فارغ وخت چې کوم دی دا غنیمت وګڼه مخکې د دې نه چې ته مصروف شي. او پنځم نمبر باندې وحیاتک قبل موتک، زندگی دا غنیمت وګڼه مخکې د مرګ نه. د حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سړي ته په نصیحت کې د دې پنځو خبرو دا پنځه څیزونه غنیمت وګڼه. غنیمت ګڼلو مقصد دا دی چې د دې پنځو څیزونو نه فایده واخله د نورو پنځو څیزونو د راتلو نه مخکې. په پهله نمبر باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې هغه ځواني ده، چې ځواني چې کوم دی دا ځان له غنیمت وګڼه، دې نه فایده واخله مخکې د دې نه چې په تا باندې بوډاوالی راشي. ځکه څنګه عبادت دا انسان په ځوانۍ کې کولی شي او څنګه عبادت انسان د الله تبارک و تعالی د دین دپاره دا په ځوانۍ کې برداشت کولی شي، نو په بوډاوالي کې هغه نشي برداشت کولی. نو ځوانۍ کې که انسان د دین څه خدمت کول غواړي نو هغه دی کولی شي. دعوت تبلیغ دی کوي، تبلیغ کې ځي نو هغه چې کوم دی کولی شي. دغه شانتې سړی محنت کوشش کوي چې زه قرآن زده کړم، د هم دی زده کولی شي. او دغه شانتې قبل یو ځای ته چې کوم دی د الله تبارک و تعالی د دین د زده کولو دپاره دی ځي نو هغه دپاره دی سفر کولی شي، تللی وشي. کله چې بیماري راشي نو بیا نشي کولی. صحت الله پاک ورکړ دی، روغ دی، نو په هغه کې چې کوم دی پنځه وخته مونځ جمع سره کولی شي. بیماره شو کېدی شي بیا د کټ نه هم نشي پاڅېدی، نو بیا به خپل هغه فرض مونځ چې کوم دی ځان نه هم په صحیح طریقه باندې نشي کولی، نو بیا به جمع سره څه مونځ وکړي. نو دې د وجې نبي علیه الصلوۃ والسلام فرمایي ځواني چې کوم دی دا غنیمت وګڼئ مخکې د دې نه چې په تاسو باندې بوډاوالی راشي. او دویم نمبر باندې صحت چې کوم دی دا ځان له غنیمت وګڼئ مخکې د بیمارۍ نه. روغ صحت د الله راکړ دی، بیماري د باندې نشته دی. نو په روغ صحت باندې ته د الله تبارک و تعالی عبادت کولی شي. نو په بیماری کې بیا هغه شانتې عبادت نشي کولی څنګه چې انسان په روغ صحت باندې کولی شي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا ځان له غنیمت وګڼه. دې د وجې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د ځوانۍ 2 رکعاته او د بوډاوالي او د بیماری د حالت 100 رکعاته دا نشي برابرېدلی. ځکه په ځوانۍ کې تا 2 رکعاته وکړو نو د هغې فضیلت ډېر زیات دی. هغې وجه دا ده په ځوانۍ کې چې کوم دی د انسان په زړه کې هر قسمه خواهشات دي، هر قسمه لالچ د انسان په زړه کې پروت دي. او په بوډاوالي کې او په بیماری کې چې کوم دی هغه لالچونه او هغه خواهشات چې کوم دی هغه بیا کم شي.
نو د ځوانۍ عبادت او د روغ صحت عبادت چې کوم دی نو د هغې فضیلت ډېر زیات دی. دریم نمبر باندې مالداري دا غنیمت وګڼئ مخکې د دې نه چې غریبي د باندې راشي. مال دولت الله راکړ دی نو مخکې د دې نه چې الله تا غریب کې دا مال دولت چې کوم دی دا په صحیح ځای کې خرچه کا او د الله تبارک وتعالی په لاره کې ولګوه چې الله تبارک وتعالی ستا لپاره په آخرت کې دا یو ذخیره جوړه کړي. او کنه دغه سوچ کوي چې زه کله غریب شوم نو بیا به زه د الله تبارک وتعالی په لاره کې مال لګوم، لکه څنګه حدیث کې شاته بل حدیث ته نبی رسول الله ذکر کوي تاسو آیا د دې انتظار کوئ چې موږ باندې غریبي راشي نو بیا به مال خرچه کوو، یا موږ بیمار شو نو بیا به د الله تبارک وتعالی عبادت کوو؟ آیا د دې خبرو انتظار تاسو کوئ؟ نو د دې نه مخکې نبی رسول الله فرمایي خپل مال دولت چې کوم دی دا په صحیح ځای کې ولګوه. او د انسان مال او دولت هغه دولت او هغه مال چې انسان په صحیح ځای کې ولګي هغه انسان د پاله فائدمند دی. حدیث مبارک کې نبی رسول الله فرمایي یقول العبد مالی مالی، انسان همیشه دا خبره کوي چې زما مال زما مال. نو نبی رسول الله فرمایي وان ماله من ماله ثلاث، دا مال چې کوم دی دا درې قسمه مال دی، دا درې قسمه مال چې کوم دی دا د ده. پہلا نمبر نبی رسول الله فرمایي ما اکلا فافنا، چې د څه وخوړ او فنای کړو نو دا چې کوم دی د مال دی. او لبس فابلا، یا د څه واغوستو او هغه چې کوم دی لباس شه جوړ کو هغه واغوست جوړې کو دا د مال دی. او اعطى فاقنا، او یا هغه مال چې د الله تبارک وتعالى په لاره کې ورکو په هغه باندې چې کوم دی صبر وکړو دا د مال دی. او بیا نبی اسلام فرمایي وما سوا ذلك، او د دین علاوه چې کوم مال دی فهو ذاهب، هغه د تو والا دی وتارکه للناس، او مال خلقو ته پاتې کېدو والا دی. نو کوم مال چې دا په خپل ځان باندې ولګاو په خپلو بچو لګاو د الله تبارک وتعالی په لاره کې ولګاو نو دا مال چې کوم دی دا ستا مال دی. کوم چې ستا د مرګ نه وروسته پاتې شو نو په هغه کې بیا ستا اختیار نشته دی. هغه چې کوم دی بیا د وارثو مال د هغه په ځان کې تقسیم کړي نو د هغې نه چې کوم دی تا ته څه فایده نه رارسي، نو تا ته د هغه مال نه فایده رسي چې کوم تا په خپلې زندګۍ کې خپل ځان باندې ولګاو. او پنځم نمبر باندې نبی اسلام فرمایي وحیاتک قبل موتک، زندگی دا ځان نه غنیمت وګڼه مخکې د مرګ نه. زندگی الله راکړ ده په دې کې څه عبادت کول غواړي هغه به وکړي، د مرګ نه وروسته چې کوم دی بیا عبادت نشي کولی. که کول هم غواړي نو هغه عبادت چې کوم دی هغه ستا نه قبلېږي. نو دې د وجې نه د خپلې د زندګۍ کې چې کوم دی د الله تبارک وتعالی عبادت وکړه، الله تبارک وتعالی راضي کړه، نو دا چې کوم دی ستا دپاره فایدهمند دي. وعن عمرو بن میمون الاودي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل لرجل یو سړي ته وهو یعظه، هغه ته نصیحت کو اغتنم خمسا قبل خمس، پنځه سیزونه غنیمت وګڼه مخکې د پنځو سیزونو نه. شبابک قبل حرمک، ځواني غنیمت وګڼه مخکې د بوډاوالي نه. وصحتک قبل سقمک، او روغ صحت دا غنیمت وګڼه مخکې د بیمارۍ نه. وغناک قبل فقرک، او مالداري غنیمت وګڼه مخکې د غریبۍ نه. وفراغک قبل شغلک، او فراغت دا غنیمت وګڼه مخکې د مشغولتیا نه. چې فارغ نو فارغ وخت کې چې کوم دی د الله تبارک وتعالی عبادت وکړه. نو چې څومره فارغ وخت میلاویږي په هغې کې د الله تبارک وتعالی عبادت کول پکار دي. وسهار مانځ درس نه وروسته د اشراق ټایم دی، نو چې د یو سړي څه کار نه وي یا هسې لاړ شي کور ناست دي، نو د هغې نه ښه دا ده چې د اشراق وخت ته پورې دی کښېني د الله تبارک وتعالی ذکر وکړي او د هغې نه وروسته چې کوم دی د اشراق لمونځ وکړي. نو دا چې کوم دی دا به د ده دپاره فایدهمند وي. نو دا د ده فارغه وخت دی چې د ده څه کار نشته دی، اوسګار ناست دی، نو کور به ځي ناست وي، نو که په جومات کې کېناست د الله ذکر یې وکړو او اشراق لمونځ یې وکړو نو دا د هغه دپاره فایده ده. او دغه شانتې چې کوم دی نو اوابین لمونځ دی ماښام نه وروسته 6 رکعاته اوابین لمونځ دی، نو چې هغه یو سړی وکړي
کور ناست دي نو که په جومات کې دا لږ وخت ولګوه په دې کې د اوابین لمونځ وکړو دا د هغه دپاره فضیلت دی. دغه شانتې د هر لمونځ نه مخکې جومات ته زر راغی د الله تبارک وتعالی ذکر یې وکړو چې کور هسې ناست دی جومات ته زر راغی د الله ذکر یې وکړو د قرآن تلاوت یې وکړو نفلونو موقعو ته میلاو شو هغه یې وکړو نو دا د هغه دپاره فایده ده. نو دا فارغه وخت دا څنګه انسان ته موقع میلاویږي انسان په کوم وخت کې فارغ دی نو دا فارغه وخت د الله تبارک وتعالی دپاره ورکول پکار دي. دا د دپاره په آخرت کې دغه فایده او دا به دله په آخرت کې پکارېږي. وفراغک قبل شغلک او فراغت چې کوم دی دا غنیمت وګڼه مخکې د مصروفیات نه چې ته مصروفه شي په دنیا کې داسې چې بیا تا ته ورسره موقع نه میلاویږي نو چې فارغ یې نو هغې نه فایده اوچته کړه. وحیاتک قبل موتک او خپله زندګي دا غنیمت وګڼه مخکې د مرګ نه. دا پنځه واړه خبرې چې کوم دی که په دې باندې انسان غور او فکر وکړي او د دې نه انسان فایده اوچته کړي نو دا د انسان دپاره فایده ده. نو انسان له خپل د روغ صحت نه هم فایده اوچتول پکار دي. مالداري ول الله ورکړ د مال دولت ته د هغې نه دې هم فایده اوچته کړي. دغه شانتې الله تبارک وتعالی ځواني ورکړ د هغې نه دې فایده اوچته کړي. فارغه وخت الله تبارک وتعالی راکړ د هغې نه دې فایده اوچته کړي. دغه شانتې الله تبارک وتعالی دله موقع ورکړ ده نو دی د الله تبارک وتعالی په لاره کې هم مخ ولګوي. یو لوی بزرګ متعلق راځي چې په لاره باندې ته نو هغه سره یو کس بل په سورلۍ باندې ناست و نو هغه چې قبرستان ته ورسېد نو قبرستان څنګ کې هغه کوز شو 2 رکعته لمونځ یې وکړ. هغه بل کس ته نه تپوس وکړو دې بزرګ نه چې تا په کور کې دا لمونځ ولې نه کوو په جومات کې دې ولې نه کوو ته راغلې په قبرستان کې دې دا 2 رکعته وکړه. نو هغه ویل زه چې کله دې ځای ته راورسېدم نو ما دا سوچ وکړو چې په دې قبرستان کې دا کم خلک چې پروت دی نو دوست الله تبارک وتعالی ته سوالونه او منتونه وکړي چې الله موږ له دومره وخت راکړي چې موږ 2 رکعته لمونځ وکړو لیکن هغو ته موقع نه میلاویږي او موږ فارغ یو موږ سره وخت شته دی نو ما سوچ وکړو چې بیا زه ولې نه کوم زه فارغ یم او دا خلک الله ته سوالونه کوي الله دوی له موقع نه ورکوي او ما الله موقع راکړه. نو د دنیا زندگی چې کوم دی دا یو موقع ده د دې نه چې چا فایده واخیسته هغه په فایده کې دی. لکه سورة العصر قرآن کریم کې ټول نه وړوکې سورة العصر ده او دغه شانتې سورة الکوثر. نو د دې سورة العصر د تفسیر په باره کې یو بزرګ لیکي چې د دې تفسیر زما په سمجھ کې نه راته. نو یو ورځ بازار ته لاړم چې ما وکاته برف والا روړې وباسي خلکو ته چې برف واخلئ کنې دا به اوبه شي او زما سرمایه به ټوله ضایع شي. نو چې ما د هغه د اواز واورېد نو زه پوه شولم چې څنګه دا برف والا روړې وباسي چې دا برف واخلئ کنې دا به ضایع شي. نو که دا برف چا وانغسته د دې سړي محنت چې کوم دی دا ضایع دی. دغه شان د انسان د زندګۍ مثال دی. انسان که خپلې زندګۍ نه فایده وانغسته نو د برف په شان د زندګي چې کوم دی اوبه کېږي او دا تېرېږي. نو چې هغه برف والا برف خلاص نه شو نو هغه په نقصان او په تاوان کې راغی. دغه شانتې یو مسلمان چې خپلې زندګۍ نه فایده وانغسته نو دی هم چې کوم دی په نقصان او په تاوان کې راغی. نو زندګي چې کوم دی دا الله څه مقصد له پیدا کړ ده څه مقصد دپاره انسان را لېږل دی هغه مقصد د الله تبارک وتعالی رضامندي ده او د الله عبادت دی. پکار دا چې انسان زیات نه زیات کوشش وکړي د الله تبارک وتعالی د عبادت د کولو چې انسان الله تبارک وتعالی راضي کړي. الله دې په دې باندې عمل وکړي.